بسم الله الرحمن الرحیم. دا موجوده ټي وي چې کوم دی او دې چې کوم استعمال له مروجه ټي وي استعمال په کورونو کې دا د ګناه کبیرو مجموعه ده. ته دې صحیح استعمال کیدی شي حکمرانان دا خپل لاس کې داسې والی چې د دې ماهرین او حضرات علماء کرامو سره مشوره کوي. خو چې کوم استعمال دی روان دی د دریو وجو نه دا حرام دی. نمبر 1 دی کې نامحرم ته به تاسو ګورئ نو دا حرام دی. من نظر الى امرأة اجنبیة صب فی عینیه الآنق یوم القیامه. څوک چې نامحرم ښځې ته ګوري د شهوت په نظر د قیامت پر ورځ د هغې په سترګو کې ویلې شوې اټانکه پې چې لګي اب اچولی شي نو بدنظري ده پکې. دویم فحاشي ده پکې. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. الله سره نور کې فرمایي چې هغه کسان چې مسلمانانو کې فحاشي خوري په ټولو چینل وګوره دی به آخرت او قبر کې وال خو خوري خو په دنیا کې به خدای پاک دی ذلیله کوي او دی به شرموي. درېمه خبره ساز. سيكون اقواما يستحلون المعازف. دا سے خلق را روان دی بخاری شریف کی روایت چې هغه وی ډولکی جائز ده ډولکی حرام ده. نبی علیہ السلام فرمایي زرا لګلې شین دې د پاره چې ډولکی مات کم رباب مات کم. بعثت بمحق المزامير بعثت لاكثر المعازف. نن دا زمانہ راغله چې نیکان حتی کې عالمان حافظان تبلیغیان نیکان پنځه وخت مونځ والا نامحرم ته قتل او ساز دا حرام نه ګڼي. داسې حالت راغله ده د موبایل د وجې دینه بزان ساتو. نو ټي وي کې یو فحاشي ده یو پکې ساز ده او یو پکې بدنظري ده. لہذا دا د حرام مجموعه ده. د دې په ذریعې سره موږ ته د غیر تهذیب راځي اور داغی معاشرہ داغی ثقافت من کے راضی ہوگا فحاشیدہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. کہ عالمان دا مشورے مطابق حکمرانان دا ټي وي صحیح طریقې سره استعمالي نه استعمالي دي شي چې د ښځو سړو پروګرام بیلي فزکس کیمسټري اکنامکس لاګریتم میتھس سوشالوجي جیالوجي بوټني ټریفک اصول قرآن حدیث مزاحیه پروګرامونه هم کیدی شي خو فحاشي پکې نه او ساس پکې نه دا جایز دي. خو که دوی داسې وکړه دوی خو مقابله کوي چې څنګه ټي وي د انډیا نه تیز شي نه یې خو دوی غلط. پاکستان مقصد دا دو قومی نظریه نو د ټي وي د غلط استعمال نه ځان وساته او د ګناه نه ځان وساته او د مرګ پته نه لګي. د هغې دپاره تیاری وکړئ. 15 وخته مونځ شرعي پرده او ګانو بجانو آلات نه پرهیز. الله دې په دې خبرو ماله او تاسو د عمل توفیق نصیب وګرځي.